سلامونه ملګرو بوري خبردار راغلی دی چې پی اس ایل فلحال پوسټپون شو پی اس ایل فلحال ملتوی شو کله به دوباره شروع کیږي میچونه به کم ځای کیږي مکمل تفصیل در سره شریکوم تاسو له معلومه وي چې انډیا نن ډرون اٹیک کړي په پاکستان باندې چې یو ډرون بیخي د راولپنډي سټیډیم سره جوخت راغورځېدلی دی پاکستان ایر فورس راغورځولی دی چې هغې سره د راولپنډي سټیډیم دیوال چې کوم دی هغې له هم نقصان رسېدلی دی نو په دې وجه او نن میچ هم د پېښور زلمیو د کراچي کینګ چې کوم میچ هم په راولپنډي سټیډیم کې بل په دې میچ کې د پاکستان کھلاڑیان هم دي خو په دې پی اس ایل کې ملمانه کھلاڑیان مطلب غیر ملکی کھلاڑیان هم موجود دي نو په دې وجه باندې پی سی بی پاکستان کرکټ بورډ او د ټیم مالکان چې څومره هم دي ایو میټینګ کړی دی او میټینګ کې دا فیصله کړی دا چې د پی اس ایل مونږ پوسټپون کوو نه مکمل خو دې چې کم بقایا میچز دی به د راولپنډي او د لاهور نه مونږ اوچت کو او په کراچي سټیډیم باندې به وکړو نیشنل سټیډیم کراچي کې به د پی اس ایل میچونه وکړو نن چې کم میچ د پېښور زلمی او د کراچي کینګ هغه هم پوسټپون شو په دې وجه باندې چې حالات خراب دي د پاکستان او انډیا جنگي حالات دي په دې وجه باندې نن میچ هم کینسل اور پر راولپنډي پورې ډرون را رسیدلی دی روره د انډیا نو په دې وجه باندې پی اس ایل پوسټپون شو نن باقاعده میټینګ شو پی اس ایل چې کوم منیجرانو د پی اس ایل فرانچایز اونرانو مطلب ټیم مالکان چې کوم جاوید افریدي سلمان اقبال دا ټول هم په دغه میټینګ کې ناستو پاکستان کرکټ بورډ هم پی سی بی چې کوم افیشل جای هم په دې کې براډکاسټر هم په دې کې ناستو په دې میټینګ کې او مشترکه دا فیصله وکړه چې پی اس ایل مونږ یو سور وځو له ملتوی کو او د یو سور وځو کې مونږه نیشنل سټیډیم کراچي کې ټول سیټینګ وکړو اور بقایا میچز چې کوم دی ته مونږه دوباره شروع کوو 3 ورځې پس 3 ورځې کې په پکې ځکه خو دي چې تر هغه بعد د ملک حالاتو پتم لګاو لګي اور بل دغه ځکه چې د افیشلز د ګراوند نشف کیږي کنه او ال بیا مکمل سیټینګ کوي سکرین لګول کیمرې نه سب کول نو خامخا پاغه باندې ټیم لګي هم چرته یو ورځ دوه کې نه کیږي کم از کم چې ډیر تیز کارو کې نو 2 ورځې پاغه باندې لګي نو په دې وجه باندې نن میچ هم نشته سبام نشته دوباره با پاکستان کرکټ بورډ د طرفه د بقایا میچونو شیډیول جاری کیږي چې میچ په ټیم یو په کم ګراوند باندې به ښکارا خبره ده چې په کراچي نیشنل سټیډیم کراچي باندې بقایا میچز وي چونکه په دغه میټینګ کې ډورو کسانو دا مشوره هم ورکړه چې موږ به دوبۍ له شفت کو یا به دوحه ته شفت کو د پی اس ایل بقایا میچز به دوحه قطر کې وکړو یا به په دوبۍ کې وکړو نو په هغه باندې هم سب براډکاسټرز او د پی اس ایل فرانچایز مالکان چې کوم وي په رضامندي ظاهر نه کا ځکه چې اوس دوباره د الته دوبۍ لزی خارچي بس واقعيږي الته بدای خامخا دوبۍ اوټلو کو بوکینګ کوي کلاډیان به الته بوزي نو خرچه یو په ډبل کیږي خرچه او خیر څه خبره نه ده خو سره پاکستان کرکټ بورډ هم خرچه ومني پاکستان کرکټ بورډ هم ځسنه سره ورسره کوي خرچه څه خبره نه ده خدای وایي کچري مونږه دوبۍ له پی اس ایل لړونو کې دیشي زمونږ نه سکلاړیان یا انکار وکي سه واپس وطن ته لاړ شي د استرالیا کلاړیان یا د انګلند کلاړیان واپس وطن ته لاړ شي نو موږ له مسله جوړې دی شي نو دوی وی یو سور ودی پکې ګیپ راولو او دا پی اس ایل به مونږ بقایا میچز چې کوم دی په کراچي سټیډیم کې وکړو نو فلحال پوسټپون شو شایقین کرکټ د لپاره بوري خبردار چې پی اس ایل تر اوسه پورې ګوره ټوټل 34 میچ دي 34 کې 26 میچونه شوي دي او صرف 8 میچونه پاتې دي دغه 8 میچونه پر راولپنډي او لاهور کې سکیجول چې لاهور کې خطر د واګا بارډر نږدې د انډیا سره او اسلام آباد کې هم دغه نن دغه شوی ډرون راغورځېدل دي نو په دې وجه باندې دغه تنه دواړو ژوندونو نه د دوه مقاماتو نه میچونه چې کوم دی چت کړل شو او نیشنل سټیډیم کراچي کې بعد دوباره سکیجول کیږي روز دوه کې مکمل شیډول دوباره راشي چې کلم راغوزه به در سره مکمل تفصیل شریک کما د ویډیو کتلو زیاته مننه والسلام